الحمد لله الذي جعل العلماء ورثة الأنبياء واختار منهم أئمة المجتهدين في فروع الشريعة الأولياء فمن أحبهم فقد فاز ودخل في زمرة الأتقياء فمن انتقص أحدا منهم فقد ظلم نفسه وهو من الأعبياء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله العظيم. امام شافعی رحمهم الله د امام سے په مدح کې اشعار ویلي دي لقد زان البلاد ومن عليها امام المسلمين ابو حنیفه بأحكام وآثار وفقه كآيات الزبور على الصحيفة فما بالمشرقين له نذير ولا بالمغربين ولا بكوفة فرحمة ربنا أبدا عليه مد الأيام ما قرئت الصحيفة صدق الله العظيم. مرګرو ز تاسو تنن درس کې د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه په شان کې وضاحت کول غواړم چې غیر مقلدین او د دې زمانه خوارج هغه د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه په شان کې بیا ادبی کوي او کله وی چې امام صاحب ته 14 حدیث یا دو کله وی چې امام صاحب ته ولله حدیث یا دو چې دا ټول خبرې د دوی د ځان نه کوي. اول تذکرۃ الحفاظ کې علامه ذهبی رحمت الله علیه امام صاحب مدح کوي او د امام صاحب تعریفات کوي. نو تذکرۃ الحفاظ دا کتاب دی چې دا حافظ د حدیثو بلیکل کیږي. تاسو ته پته ده چې دا حدیثو مرتبه دي، تاسو ته وضاحت کیږي دا حدیثو د مرتبو په اړه کې به تاسو ته وضاحت ان شاء الله مخکې درجو کې کیږي. خو زه الله مختصر غونډه کې کوم. اول طالب العلم دویم محدث وی روایت کوونکې د حدیث، دریم نمبر حافظ دی. دا هغه شخصیت دی چې دته 1 لاکھ حدیث سندن او متنن یاد وي. نو دا تذکرۃ الحفاظ دا کتاب دی چې دی کې 1 لاکھ حدیث هغه محدث ته یاد وي په کې ذکر کیږي. امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه په کې ذکر کړی دی. څلورم حجت دی. نو حجت په حدیثو کې دا هغه شخصیت چې دته 3 لاکھ حدیث یاد وي سندن او متنن. او پنځم حاکم دی. نو هغه ټول احادیث څومره مروي دي سندن او متنن هغه ته یاد وي سره د جرح او د تعدیل. امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه دا هغه شخصیت دی چې دته 5 لاکھ حدیث یاد دي. لکه حافظ دی او دا موږ نه وایو، دا په خپل معنی امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه خپل زوی ته امام حماد رحمت الله علیه ته په خپل باندې فرمایي چې بچیا ما چې کوم 5 لاکھ حدیث ما ته یاد دي په هغه کې ما 15 احادیث تا د لپاره ترجمه کړې دي په دې 15 حدیثو باندې. دا 5 لاکھ احادیثو د مجموعي هغه څه دی نه چونډه. اول حدیث انما الاعمال بالنیات، د عمل دار و مدار دا په نیت سره دی. امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه په 5 لاکھ حدیثو کې یو حدیث دا را جمع کړی دی انما الاعمال بالنیات. دویم حدیث چې کوم هغه امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه را جمع کړی دی من حسن الاسلام المرء ترکه ما لا یعنیه. خو اسلام د انسان دا هغه دی چې دا سوګي هغه لا یعنی کارونه پریدي فضل کارونه پریدي. نو دا د دویم حدیث د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه کوم چې خپل زوی حماد رحمت الله علیه ته ویلو چې ما 5 لاکھ حدیثو کې دا را جمع کړی دي. دریم نمبر حدیث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. نو المسلم مسلمان هغه دی چې د جبنا او د لاس نه او د جبنا او لاس نه نور مسلمانان سوي په امن کې وي. سلورم نمبر لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. نه دی مؤمن پتا سو کې تر څو پورې چې اوسیز ځان ته خوخوي هغه د بل روړ د پاره هم خوښ کی. او پنځم نمبر حدیث حلال هم بیان شوی دی او حرام هم بیان شوی دی او په دې کې درمیان کې هغه مشتبهات دي. نو مشتبهات نه ځان وساتئ. دا حدیث دی چې کوم امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه
د 5 لاکونه راجمع کړي دي. نو دا د غیر مقلدینو یو دوکه ده چیرې امام صاحب په حدیثو کې ضعیف دي، دا دروغ دي. لکه په خپل باندې امام شافعی رحمهم الله د امام صاحب مناقب بیانوي او امام سیوطی رحمت الله علیه په تبریز صحیفه کې دا بیانوي چې ابي حنیفه التي انفرد انه اول من دون علم الشریعه ورتبه ابوابا. امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه دا هغه شخصیت دی چې د علم شریعت دا څوک مدون کو تدوین کو لیکلو کو ورتبه ابوابا او ترتیب ورکو په ابواب سره. ثم تبع مالک بن انس په ترتیب الموتى دغه پس بیا د تابعداري وکړه چا امام مالک رحمت الله علیه. نو امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه دا مر شخص دی، دا یو شخصیت دی. او دغه شان د کې د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه په مدح کې څومره اقوال ذکر شوی دي او د محدثینو نه لکه يحيى ابن معين رحمة الله عليه تپوسو د سعد العوفي يقول كان ابو حنيفه ثقة دا ټول حواله تبعیض صحیفه دا شان عقود الجمان او مسند امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه چې کوم ده دا ابو نعیم اصفهانی رحمت الله علیه په حواله سره کان ابو حنیفه ثقه. امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه ثقه دا سو کوئی دا یحیی ابن معین رحمت الله علیه چې د جرح امام دی، د دې دنیا د دې زمانه غیر مقلد نه دی، د دې زمانه د غیر مقلد په شان نه دی او دا د جرح امام دی. کان یقول ابو حنیفه ثقه لا يحدث الا بما يحفظه ولا يحدث الا بما لا يحفظه. نه بیانې هغه سیز امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه ثقه دی، نه بیانې هغه څه چې کوم د یاد نه وی ګوره. امام صاحب ها احادیث بیانې چې دا د تفهم زیات وي. دا بل ځکه فرمایي قال ابو حنیفه لا ينبغي للرجل مناسب نه سړي د بار ايو حدث من الحديث چې دا بیان کی حدیث الا ما يحفظه من يوم سمعه الى يوم يحدث به، چې حدیث د استاد نو اوریدو تر هغه وخت پورې چې دا بیانې خلکو ته د تهب زیات وی. لکه نن د استاد نه سبق اوریدو حدیث اوریدو او دای بیا لس کاله پس بیانې او دغه شان د یاد وی. امام صاحب وی چې چله دغه چرچاته دغه شان یاد وی خدا د حدیث بیان کی کنه نو بیا رسو کی نو بیا د نه بیانې په خپل باندې د دوی د غیر مقلدین او شیخ عبدالسلام صاحب اوس کتاب لیکلی د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په خپل بده کې لیکلی دي من احب ابا حنیفه فهو سنی ومن ابغضه فهو مبتدع. څوک چې امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه سره مینه لري دا سنی دی او څوک چې د سره بغض کینه لري دا مبتدع دی. نو د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه لوی شان دی. په امت کې ډیر زیات مجتهدین فقهای کرام تر شوی دی حکم مقام چیرې امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه تعالی الله ورکړی دی. نو تاسو ډیر کم ته ملو شو غیر مقلدین دا اعتراضات کې هدایت ساتي دی وایي چې زمونږ ټول نلوي امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه چې دی زمونږ د ټول نلوي امام اعظم هغه نبی علیہ السلام دی. نو موږ ورته وایو چې ټول نه خلوی فاروق اعظم هم نبی علیہ السلام دی. نو بیا تاسو عمر رضی الله تعالی عنہ د ټول امت ولې دا خبرې کوي او دغه شان دغه د ټول نه خلوی فرق کون کې صدیق ټول نه خلوی صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته موږ بلی ویل چې دا صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دی. نو موږ ورته وایو چې د ټولو نلوي صدیق چې د هغه نبی علیہ السلام دی. نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته تاسو بیا ولې ویل چې دا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دی. دا شان ته کې موږ ورته وایو چې ټول نه خلوی غنی چې د هغه نبی علیہ السلام دی. نو تاسو بیا ولې نبی علیہ السلام حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ دا عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ ټول نه خلوی غنی خو چې د هغه نبی علیہ السلام دی. دا شان ته کې شیر خدا ټول نه زیات هغه نبی علیہ السلام دی. نبی علیہ السلام بہادری د ټول صحابه کرام بہادری نه رسیږي. نو بیا تاسو علی رضی الله تعالی عنہ ته ولې شیر خدا وی نبی علیہ السلام ته ولې دا خو هغه د دوکه ورکي عوام له دوکه ورکي په نوم دغه باندې چې زمنګ د پارلوی امام اعظم هغه نبی علیہ السلام دی. دغه شک نشته. موږ د امتیانو لحاظ کوو چې په امت کې په تابعینو کې په مجتهدینو کې په دې سلور واړه مجتهدینو کې الله د تغټ مقام ورکړی. دا موږ نه وایو، دا په خپل باندې د امام شافعی رحمهم الله دغه تاسو ما بیان کو. هغه فرمایي لقد زان البلاد ومن عليها. په تحقیق سره خسته شو خارونه
خارونه خسته شلو پچا باندې امام المسلمین ابو حنیفه په امام المسلمین چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه به احکام و آثار و فقه په احکام او په آثار او په فقه د زمانه آیات الزبور علی صحیفه لکه څنګه چې بخسته شلو آیاتونه د زبور د داوود علیه السلام په تلاوت فما بالمشرقین له نذیر ولا بالمغربین ولا بکوفه ونه په مشرق کې نذیر سونه په مغرب کې دا موږ نه وایو که فتوا لګوي په امام شافعی رحمهم الله ولګوي چې هغه صفت کوي نه په مشرق کې نذیر سونه په مغرب کې فرحمت ربنا بدن علیه همیشه الله رحمتونه دې بدبانې وي تر څو پورې چې زما دا صحیح په پړاوي دا څوک وي دا موږ نه دی ویلي دا امام شافعی رحمهم الله په خپل دیوان کې فرمایي امام شافعی رحمت الله علیه په خپل دیوان کې دا فرمایي او د امام صاحب مدح کوي بل حدیث شریف کې راځي لو کان العلم بسریا لتناوله ناس من ابناء الفارس دا د مسند احمد شریف پر روایت سره دی بل حدیث د بخاری دی لو کان الايمان عند السریا لناله رجال من فارس بل حدیث دی لو کان الدين عند السریا لتناوله رجال من فارس او دا شان د دا ټول حدیث د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه باندې فکر غلي دي ځکه چې دا په مجتهدینو کې د فارس اوسیدونکو نو دومره غټ مقام الله جل جلاله ورکړی دی او په خپل باندې امام شافعی رحمهم الله فرمایي و زوی تبرک حاصلو ما پچا باندې امام شافعی رحمهم الله فرمایي و زه په امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه باندې سکوما تبرک حاصلو ما او زه به د قبر تر اعظم چې کلمات څه ضرورت شي زه د قبر دراشم او زه به د الله نه سوال کوم انی لا اتبرک بابي حنیفه واجيء الى قبره في كل يوم يعني زائرا فاذا عرضت لي حاجه صليت ركعتين وجئت الى قبره وسالت الله حاجه عنده ګور دا منځان نه دي ذکر کړی دا منځان نه دا خبره کو دا استا کتابونو لیکلي دي دا کتابونو الحمدلله دا لیکلي دي دا موجود دي بل امام صاحب د پاره خپل امام صاحب خپل اصول ذکر کړي چې زه تهذیب التهذیب په حواله سره امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه خپل دغه ذکر کوي خپل اصول ذکر کوي هغه اخذ بکتاب الله زول اخذ کوم د کتاب الله نه فإن لم اجد فبسنت رسول الله کچری مال بیا په سنت په کتاب الله کې پیدا نشي مثلا نو بیا د سنت د نبی علیہ السلام ته فإن لم اجد في كتاب الله ولا سنة رسول الله کچره مسله په کتاب الله او سنت کې پیدا نشي اخذت بقول اصحابه ذبا قول الصحابي لم اخذ بقول من شئت منهم وعدوا من شئت منهم بیا د صحابي قول اخلم کم چې قران حدیث سره موافق وي او کم دا غي اجتهاد نه وي ولا اخرج من قولهم الى قول غيرهم او زنوزما د صحابي د قول نه د تابعین قول تا وکله چې و اما اذا انتهى الامر الى ابراهيم والشعبي وابن سيرين والحسن وعطاء وسعيد ابن المسيب وعدد رجالا فقوم اجتهدوا فاجتهدوا كما اجتهدوا نو امام سے وای به زم اجتهاد کوم څنګه چې دوی اجتهاد کړی دي نو امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه دومره لوی مقام والا شخصیت دی او په خپل باندې دوی خو موږ ته ابن تیمیه رحمت الله علیه او ابن قیم رحمت الله علیه پیش کې لګا دی په خپل باندې فرمایي اعلام الموقعين کی ابن قیم رحمت الله علیه فرمایي واصحاب ابي حنیفه رحمهم الله مجمعون على ان مذهب ابي حنیفه ان ضعيف الحديث عنده اولى من القياس والراي وې د امام صاحب او د امام صاحب چې څومره شاګردان دي د دوی مذهب دا دی ضعیف حدیث په خپل رائے باندې غوړه کوي دی وایي چې دا رائے والي ودغه شان د ابن حزم ظاهری رحمت الله علیه هم دا وضاحت کړي جميع اصحاب ابي حنیفه مجمعون على ان مذهب ابي حنیفه ضعيف الحديث اولى عنده من القياس والراي دغه شان د ابن تیمیه په مجموع الفتاوا جلد نمبر 20 صفحه نمبر 304 کې هم فرمایي ومن ظن بابي حنیفه وغيره من ائمه المسلمين انهم يعتمدون مخالفه الحديث صحيح للقياس وغيره فقد اخطا عليهم وای که څوک دا وایي چې دوی د حدیث مخالفت کړي دی وای دی په خطا باندې دي هیڅ کله دوی د حدیثو مخالفت نه دی کړي الحمدلله دا بیان ټیم نور ریکارډینګ کی نه کیږي ینه په دې باندې ان شاء الله تعالی ز تاسو نور هم په بل درس کې بزتا اوس ان شاء الله د وضاحت وکما د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه مبارکي محدثین ډېر لوی اقوال ذکر کړي دي د امام صاحب مدح کړي دا نو او منګه د نبی منګ د امام صاحب سره مینه ساتو امام صاحب سره پدې مینه ساتو چې د دین خدمت کړي دي او د دین الله جل جلاله د نکار غسته دي او د حکومت کی تلقی بالقبول حاصله ده والحمدلله من په دې فخر کوم چې موږ احناف یو دا انداز څوک نه وای چیرې د نبی له سلام په مقابل کې راولي موږ وایو چې د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه په شان دنیا ډکه شي د نبی له سلام د خپل خاور ته نشي رسیدا او زمونږ ایمان دی عقیده خدا مجتهد دی او زمونږ امام دی
او منګه په دې باندې فخر